دا دی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمائی رضی اللہ عنہ چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې هغه فرمایل چې الله تعالی خپل مخلوقات یعنی انسانان او پیریان په تکه توره تیاره کې پیدا کړه او بیا یې خپل نور چې دی نو په هغې باندې د پاسه راواچو لکه څنګه چې سړی په تیاره کې په چا بیټري ونیسي د بیټرۍ دا رڼا پې وشي خپل نور یې پرې راواچو نو هغه رڼا چې په کم سړي لګېدلې ده د الله تعالی د نور نو هغه سړي ته به د ایمان توفیق لازما میلاویږي ځکه د الله تعالی رڼا پې لګېدلې ده او چې په چا باندې د الله تعالی هغه رڼا نه ده لګېدلې نو د دې مطلب دا دی چې دته د ایمان توفیق نه میلاویږي دا د ایمان د هغې پاکو شعاګانو نه محروم دی په دې وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هریره ته وفرمیل چې ګوره جف القلم علی علم الله د الله قلم چې دی نو دا د خپل معلوماتو باندې وچ شوی دی یعنی چې الله ته څه د انسان د صلاحیتونو او د ضرورتونو مطابق معلوم دي د هغې نه اخوا بل څه نشته چې چاته یې څوک یاد کړي آخري د علم آخري حد چې دی نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی دغه شانې یو بل صحابي رسول له حضرت انس رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې دعاګانې کولې نو یوه دعا به پکې ډېره ډېره دا کوله چې یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک ای د زړونو اړونکي ربه زما دا زړه په خپل دین باندې کلک وساته هسې نه چې وانوړي لکه وسیمه ډېر بوډا یې دې خوا کښېنه اقره پلار نه سوای سیستم سیکې او زغلی ورله ته خو لا اوس ماشوم پیغمبر علیه السلام به دعا غوښته چې ای هغه ربه چې ته د خلکو زړونه ستا په قبضې کې دي تاوی را تاوی ته نو یا الله زمونږ دا زړونه ستا په دین باندې کلک که چې چېرته واتې نه وړي نو دا حضرت انس فرمایي ما د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو چې ای د الله پیغمبره موږ په تا ایمان راوړی دی او چې تا کوم قرآن راوړی دی په هغې هم زمونږ ایمان دی نو ته په موږ دومره یریږې چې زمونږ دا زړه به ایسته بل طرف ته واوړي نو پیغمبر علیه السلام وی راته وي چې او که نه د انسان دا زړه د الله په دې دوو ګوتو کې دی لمحه به لمحه دا اوړي راوړي ډېر ځل داسې تکړه تکړه عالمان فاضلان پوهان د ځان نه ډېر زیات متاثر شي یا د خپل علم په وجه یا د خلکو د عزت په وجه
یا د زنده‌باد مرده‌باد په وجه باندې نو هغه وایي ګنې که ما دنیا ورانه کړه او هغه ایسته ایمان دې پورته ختلی دی په هوا باندې نو دا د چا په وس کې نه ده دا د چا د وسه نه ده چې هغه د ځان د ایمان په حالت کې په هر لمحې کې وساتي کله تکبري کله د ګناه سوچي کله د بدعملۍ خوني هغه یو ملګري قصه کوله مفتي مجیب الرحمن صاحب وایي چې ما یو هلک کېناو وایي ما ورته وایي چې ګوره په دې مونځ کې دسي او وایي ما ورته وایي چې دې مونځ ځان له خوند دی وایي ما ته وایي چې مولوي صاحب کوم دی د نن نه بعد ما ته پته ده چې زما پلار درته چېرته څه ویلي د نن نه بعد د زما واده شوه چې زه به مونځ کوم خو د بېلمازۍ چې کوم خوند دی دا تا نه دی لیدلی د بېلمازۍ چې کوم خوند دی دا تا نه مونځ کې ځان له خوند شته خو د بېلمازۍ هم ځان له یو خوند دی که دا دې ولیده نو مطلب د خبرې دا چې دا چا د وسه نه ده د الله چې چاله توفیق ورکوي نو دا د هغې نه تپوس وکړه دا اوس په دې کورونو کې دا میندې دا پلارانې نو دا بچي په دې کور کې د تیرچمیر دغه په شانې پراته وي دا څه شی ورته وایي چینجو په شانې یوه مور دا تکلیف نه کوي چې خپل بچی پاسې یو پلار دا کوشش نه کوي چې خپل بچی د ځان سره مانځه له بولي هغه بل ورځې مولانا عنایت الله صاحب په فیسبوک یو پوسټ ورکړه وی چې یاره چې د سار په دې مانځه کې به څونه جمع وي د دې مولیانو په دې جومات کې وی چې کله دا 8 بجې شي که نه نو ویل دا مولیان دې درسونو ته ونښلي او دا فیسبوک ټول بیا د مولیانو د درسونو نه ډکي او خو چې د دغه سړي تپوس وکړي دا کم سړی چې په خپله باندې لګیا یو نورو ته درس کوي دا بیچاره ځان له د سار په مانځه کې یا یي نه او یا چې راځي نو ناوخته راځي او یا د کټ خوا ته د بړستن ته نږدې په دقه ځای کې کوي نو دا بنیادي هغه فکر دا دی چې دا زړه دی الله تعالی په ګوتو کې دی چې کم طرف ته تاوی نو تاویلی شي نو ته زړه کې مینه پیدا کړه د مونځ سره د ایماني کردار سره الله تعالی به توفیق دله درکوي نو حضرت انس دغه وفرمیل حضرت علی فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې یو سړی ګوره تر هغې مسلمان نشي پاتې کېدی تر څو چې هغه د څلورو خبرو ګواهي نه وي ورکړی یوه ګواهي دا ده چې موږ هر سړی وایو چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله یو دا ګواهي ورکول دي او دویمه دا چې ګوره مرګ باندې به ایمان ساتي مرګ خاماخه راځي نو چې خاماخه راځي څنګه ته پټېږي پرون موږ جنازې کې ولاړو نو د جنازې په صفونو کې خلکو د یو بل سره خپل ګپ لګاو مخې ته مړی پروت و دا و د هغې دا خیال وکړ موږ د بل سړي جنازې له راغلي یو پته ورته نه وه چې دا د دې لپاره الله تعالی د دې سړي د جنازې له راوستی چې ده ته ګوره دقه شان شی سبا له ته مې پړ مخ به پروت دی هېڅ پته دې نه لګي نو د مرګ باندې به ایمان راوړي او درېیمه دا چې ګورې باس بعد الموت به هم ایمان لري دا به وایي چې دا ماما یا دا رور یا دا للی یا دا بی یا دا ترور یا دا نیا دا دغه د مخامخ په دې کټ کې پرته ده او اوس نشي ړقېدی خو یو ځل به بېرته راپاسي او زما په شانې صحتمند به او زما نه به ښه صحتمند ښایسته به ځواني به پې هغه بوډاتوب به نه بیا به راته ولاړی یو بل به وینو البته زما او د ده فرق به دا وي چې که زما او د ده نیک عمل ډېر نو الله تعالی به هم د خوشحالو طرف ته بوځي الله تعالی دې موږ ټول بوځي او که زما او د ده عمل ګند بدو نو بیا به چې کوم دی همیشه خفګان سره مخامخ یو الله دې موږ ټول وساتي نو دا ایمان به لرئ چې مرګ نه وروسته دوباره ژوندون شته او څلورمه خبره چې دا خبره سړي ذهن ته نه وي کوده شوي چې ګورې تقدیر چې دی نو د الله تعالی د هر چا دپاره ځان له مقرر کړی دی په خپل وخت باندې به مري مخکې نشي مړ کېدی او حضرت عبدالله ابن عباس فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما په امت پېژنې یعنې چې چا دا کلمه ویلي چې مسلمان دی عام سړی نه زما په امت کې دوه قسمه خلک دی چې د هغې به د قیامت په ورځ د خوشحالو حصه نه وي یو هغه دي چې هغې ټک مونځ اودس نه کوي وي یاره الله غفور رحیم دی اوبه مې بخي د دې خلکو د الله تعالی په ورکړی شوو خوشحالو کې هېڅ حصه نشته او بل هغه خلکو هم په خوشحالو کې څه حصه نشته چې ټکه ویسته سړی کافر کوي ټکه سړی کافر کوي مونځ یې نه دی کړی چې کافر دی دغه شانې چېرته مولوي صاحب عزت یې ونه کو چې کافر مولوي صاحب له وټ ور نه کو چې کافر نه په هره خبره بس کافر 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 نو چې دا په هره ګناه باندې سړی د زغه نه وباسي که نه
د څه شی ورته وایي د ایمان نه وباسي او بس وی بل وی الله غفور رحیم دی نو الله تعالی وی د دې دواړو په آخرت کې د خوشحالو څه حصه نشته ځکه چې دواړو ایسته اوله کړي د یاره بس الله غفور رحیم دی نو په بخي به مې نو الله تعالی غفور رحیم دی قهار جبار منتقم ذوالجلال والاکرام هم دی بیا په معمولی ګناهونو باندې د هغه غصه چې د نو هغه انتها ته رسي نو الفاظ به مسیات کو مفهوم به کې دي شیات شوی وعن عبد الله ابن عمرو د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ده قال دی وی سمعت ما وورد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه فرمایل چې ان الله خلق الله تعالی پیدا کړی دی خلقه خپل مخلوق فی ظلمت پتک تور تیار کی الله تعالی خپل مخلوق پټول پتک تور تیار کې پیدا کړی دی من فالقى عليهم من نوره الله په دې باندې د خپل نور نه سیسا ورنا کړی دا پمن پسغه سړی اصوابه چې هغه ته رسېدلی من ذالک د دغه نور نه حصہ نو اهتدا دی به په نیغه لار باندې الله تعالی روانۍ توفیق به ول ورکوي ومن اخطأه او هغه سړی چې هغه خطا کړی محروم شوی د دې نه په ګمراهۍ کې نو ضل او گمراه شوی د دې رڼا نه په بل طرف باندې تللی نو فلذلک نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې وجنه اقول د دا ویم چې جف القلم د الله قلم وچ شوی دی علی علم الله د الله په علم باندې نو کم سړی چې محروم شو د خپل مکر او د فریب په جال کې ونښته هغه تباہ برباد شو دغه په بدعملۍ کې دغه خبره چې دنو هغه پخه شوې ده وعن انس رضی الله عنه د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم به یکسرو ډیر به ان یقول ویل چې یا مقلب القلوب اے اړون کیا د زړونو اے د زړونو اړون کیا اے د زړونو اړون کیا ثبت قلبی علی طاعتک زما دا زړه چې دی نو دا په تابعداري استا په دین باندې کلک کا فقلت ما وتو یا نبی الله صلی الله علیه وسلم اے د الله نبی آمنا بکا من خو پتا ایمان راوړی دی و بما جئت او پاغه کتاب باندې هم ایمان راوړی جئت به چې تا راوړی دی په هل تخافون تو وسم یریږي علینا په موږ باندې چې ګنې موږ بل طرف ته لاړ شو قال نو پیغمبر علیه السلام تو نعم او ان القلوب زلون چې دي نو دا دواړه د زلون چې دي نو دا بین اصبعین دا په دوه غوتو کې د من اصحاب الله د الله په غوتو کې یقلبها تاوی را تاوی کیف شاء څنګه چې غواړي بل حدیث کې حضرت علی رضی الله عنه فرمایي قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یؤمنو یو سړی مسلمان نشي پاتې کېده حتی تر دې یؤمنا چې هغه ایمان راوړي به 40 په څلورو خبرو یشهدو چې ادا گواهی وکي الله اله الا الله چې نشته د عبادت قابل بل څوک مگر الله دی وانی او بشک ذ رسول الله د الله رسول یما بعثنی بالحق الله مل حق را کړه دی اور لګلې د دین حق سره را لګلې ما یو دا گواهی وکي دوی مدا چې یؤمن بالموت مرخ په یقیني وګڼي چې دا خامخ راځي دا غینه ویریږي والبعث بعد الموت د مرګ نه وروسته دوباره ژوندون باندې ایمان راوړي ويؤمن بالقدر او ایمان راوړي په تقدیر باندې حضرت عبد الله ابن عباس فرمایي رضی الله عنه قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صنفان دو قسمونه دي من امتی زما په امت کې ليس لهما فی الاسلام چې نه به داغي په اسلام کې نصیب صحیحا یعنی دا د مسلمانانو د ګروپ نه حساب نری المرجئه والقدریه یو توي مرجئه او بل توي قدریه دا دواړه چې دي دا به د الله تعالی د رحمتونو نه د اسلام کې هیڅ څه نشته مرجئه هغه فرقه ده چې هغه د اعمالو په سلسله کې د دې قائل نه دي چې ګنې څه عمل چې دی نو دا الله انسان په خپله کوي بلکې هغوی دا فکري چې څنګه د نباتات او حیوانات چې دي دا کاڼی وچ دی او دا نو دغه شانې
انسان چې دی مسلمان دا کلمه ویلې ده نو به د ده پکې هېڅ اختیار نشته او بل د هغې په مقابلې کې قدریه ده قدریه هغې ته وایي چې یا د تقدیر نه بالکل منکر دي د هغې دا خیال دی چې بنده په خپلو اعمالو کې د تقدیر هېڅ عمل دخل پکې نشته بلکې بنده په خپل تقدیر جوړوي او د خپل تقدیر خالق دی چې انسان څه وکړه نو دا د ده په اختیار دی او د الله تعالی طرف نه د تقدیر څه شی نشته نو زمونږ د مسلمانانو خو عقیده دا جوړه شوه په دې احادیثو په رڼا کې د قرآن د آیتونو په رڼا کې چې زمونږ دپاره تقدیر مقرر دی البته د تقدیر د حصول لپاره الله تعالی ذرایع په دې طریقه باندې جوړوي چې کله د انسان په زړه کې مینه پیدا شي ښېګړې طرف ته الله وله توفیق ورکوي د ښېګړې او که د ګناه طرف ته مینه پیدا شي الله وله توفیق ورکوي د ګناه او دغه شانې انسان چې دی نو د هغه د عمل د هغه په ایمان کې او د هغه په کردار کې پوره اثر دی الله تعالی نه به دعا غواړو چې الله تعالی موږ له د نیک عمل سره مینه او بیا په نیک عمل باندې د کولو لارې دی الله تعالی موږ ته اسانې کړي او الله دې موږ د ګناهونو نه بچو ساتي او د ګناهونو لارې دی الله موږ ته بندې کړي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار د دې کلي د میندو ته خصوصا دعا وکړئ چې الله تعالی په زړه کې دا واچوي چې دا بچي د اور د لمبو نه بچو ساتي او په خپل وخت باندې خپلو منځونو ته ولېږي دغه شانې الله تعالی دې زموږ د کلي د پلارانو ته هم دا هدایت نصیب کړي چې هغه خپل بچو او د خپل کور د تربیت دپاره د هغې د مانځه او د روجې او د حج او د زکات دپاره چې څونه نیک اعمال دي چې د هغې د کولو جوګه جوړ کړي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار